یو خبره ډېره مطلب په شور کې ده چې دا د انجونو تعلیم په اسلام کې ستا که نه. زه څه داسې تورې وایم چې هغه تورې شارټ دي، موبایل را واخله، فیسبوک را واخله، میډیا را واخله، په هغه کې پابندي پر دې تورو چې کوم چا د انجونو تعلیم بند کړی دی، کوم چا انجونې له کالج یونیورسټۍ څخه بندې کړي دي، نو په دې حواله باندې څه مجلس یا خبره کول چې دی هغه غواړم. اوله خبره دا د عزیزانو، الله رب العزت فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ستاسو څه فکر دی چې کوم چا علم حاصل کړی دی، کوم څوک علم لري، دا د هغه سره برابرېدلی شي چې کوم څوک علم نه لري یا علم نه دی حاصل کړی؟ قطعا نشي سره برابرېدلی. دا الله فرمایي. په دې تورو کې نه بیا د نر ذکر سته، نه د ښځې ذکر سته، نه دا خبره ده چې دغه نارینه عالم دا ډېر بهتره دی تر هغه چې هغه نارینه دی عالم نه دی. دا تورې نسته پکې. بس که نر دی که ښځه ده، د هغو دپاره دا خبره ده که یوې زنانې علم حاصل کړی و دا بهتره ده، دا اعلی ده، دا افضله ده تر هغه نارینه چې علم یې نه دی حاصل کړی. نو نارینه توب خو لا ځان ته بله خبره ده، هغه پرته ده. بیا بله خبره دا ده، د الله رسول فرمایي پر هر مسلمان باندې د علم طلب، علم زده کړه دا فرض ده. حلال حرام د خپل حال مطابق دومره قدر چې ما و تا ژوند تیروو، په دې ژوند کې به ما و تا دا زده کوو چې حلال څه ته وایي، حرام څه ته وایي، ښه څه ته وایي، بد څه ته وایي. دا پر هر مسلمان که نر دی که ښځه ده د دې زده کړه چې دا هغه فرض ده. اوس په دې کې بله خبره دا ده، د الله رسول فرمایي وی طلب العلم واجب علی کل مسلم. د الله رسول فرمایي طلب د علم پر هر مسلمان باندې واجب دی. مسلمان معنا دا نه چې زنانه نسته پکې پر نارینه باندې دغه علم واجب دی، نو لحاظه خبره چې دغه خلاصه سوله. پر هر نر پر هر زنانه علم فرض دی د حلال او د حرامو، تر هغه ځای چې د کوم ځای دته الله امر کړی دی، د الله رسول موږ ته لاره چې دغه راښولې ده. اوس خبره دا نه ده عزیزانو چې دین او اسلام د انجونو پر تعلیم باندې پابندي لګولې ده. دین او اسلام قطعا پابندي نه ده لګولې. خبرې دوی دي عزیزانو، یو د انجونو تعلیم حاصلول او بل د هغه طریقه. زموږ چې اختلاف دی د علماو، د دیندارو خلکو، د ښو خلکو، حیادارو خلکو، حیاناک خلکو، شرمناک خلکو، هغه پر دا خبره نه ده چې زه خپل بچی ته تعلیم چې دی هغه نه ورښایم نه ورکوم. د هغه اختلاف پر دې خبره باندې دی چې دا زما بچی تعلیم حاصلوي، د دې طریقه به څه؟ آیا دا به د پردي نارینه سره پر یوه ډیسک باندې ناست دی؟ آیا دا به د پردي نارینهو سره پر یو ځای په یوه کمره په یوه کلاس کې ناست دی؟ که دا خبره تی تعلیم بولئ، موږ د دې تعلیم خلاف په هیڅ صورت دا تعلیم نه قبلوو، نه د اسلام نه د دین سره دا تعلیم چې دی هغه تعلق لري. نو اصله خبره چې دا هغه و دې ځای ته ولاړه ده چې موږ تعلیم منو د انجونو، ولې بیا نه منو؟ خو لیکن طریقه کار یې موږ نه منو. تاسو وګورئ کالج و یونیورسټۍ و اسکولونو دا لوی لوی تعلیمي ادارې راواخلي، کمې کمې خبرې نه دي پېښې سوي. ولې هېڅ یو سړی د دې خبرې څه انکار نشي کولی چې زما بچی یا زما خور یا زما لور یا ورېره یا خورزه دا تعلیم حاصل نه کړي. هېڅ یو هوښیار سړی د دې خبرې څه انکار نشي کولی. مګر ها اول د دې خبرې انکار زه کوم چې دا کم طریقه کار مخلوط تعلیم چې کم بلل کېږي، خلط ملط سره ګډ وډ، دا نه معلومیږي نر ښځه چیرې ناست چیرې اوسېدل، په کم انداز تعلیم حاصلول د هغه موږ قایل نه یو. نه و هغه ته بیا موږ علم وایو، نه و هغه ته بیا موږ خپل سر چې دی هغه ټیټوو. بیا بله خبره دا د عزیزانو چې الله رب العزت که علم ښوولی دی، هغه د آخرت علم دی، هغه د قرآن علم دی، هغه د وحدانیت علم دی، هغه د محمد رسول الله د رسالت و ختم نبوت علم دی. نو لہذا عصري تعلیم موږ وراچو. ولې وراچو؟ ځکه ته چې عصري تعلیم حاصل کې
بیا ته قرآن ویلی سي د قرآن تفسیر ویلی سي بیا ته بخاري ویلی سي د بخاري تفسیر ویلی سي بیا ته د دین او د اسلام سټډي چې کومه بلل کېږي هغه بیا تا کولی سي نو که تا دغه تعلیم نو حاصل کړی دغسې به ته څنګه بیا راولاړېږې ته د قرآن او د حدیث او د فقه په حواله باندې خپل ځان خبره مې سر خلاص شو عزیزانو زه به ته یو مثال درکړم مثال دا دی کم سړی مسلمان دا خوښوي چې یوه زنانه دي خپلې کپړې په پردي نارینه جوړوي دا خبره څوک قبلوي اوس نو ماته دا راوښیه که زما او ستا خور او لور دا راولاړه سي دغه تعلیم حاصل کړي چې دا خپلې کپړې به څنګه سلایي کوي د خپلو کپړو د سلایي کېدو ترتیب څنګه دی علم یې څنګه دی زده کړې څنګه ده یو سړی د دې خبرې انکار کولی شي یوې زنانې خپلې کپړې سلایي کېده خپله زده کړو او یوې زنانې پردي نارینه لره ور واستولې خپلې جامې پردی نارینه یې ور جوړوي نو ستا په فکر کم هوښیار سړی کم دینداره سړی کم حیاناکه سړی کم عالم کم طالب کم تبلیغي د دې خبرې خلاف دی چې یا زما لور د کپړې نه زده کوي زما د لور جامې دي بل څوک ور جوړوي زما کور والا دي جامې نه زده کوي زما د کور والا جامې دي بل څوک ور جوړوي ستا څه فکر دی نو دلته دغه ما معمولي قدر مثال درکوي چې یوه زنانه تعلیم وکړي په هغه کې خپلې کپړې زده کړي دا به ډېره ښه آیا که پر کور باندې ناسته ده چې د دې کپړې بل سړی ور جوړوي کومه خبره ښه ده بس ټوله نتیجه صفر شوله دا کومه پروپاګنډه چې روانه ده چې ها دا دین دا اسلام دا قرآن دا حدیث دا علما دا پلانی دا د انجیل تعلیم نه مني ولې بیا نه منم زه تا ته یو مثال د سلایي در کوم چې زه سلایي منم نو دا خبره ولې نه منم چې زه د کپړو سلایي منم چې زما بچی تعلیم حاصل کړي دا هم تعلیم دی عزیزانو نو دا نورې خبرې ولې نه منم او عجبه دا ده د الله رسول فرمایي وایي که چیرې یو سړی راولاړ سو الله رب العزت بچی ورکړله الله رب العزت و چاته لور ورکړه دی راولاړ سو دغه لور ته ښه زبردسته ادب ور زده کوي دی راولاړ سو دغه لور چې د هغې ته ښه زبردسته تعلیم ورکوي پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي دی راولاړ سو د هغې ډېره زوروره پالنګه وکړه چې څه دنیا الله ورکړې وه هغه یې پر خپله لور باندې خرڅه کړله د الله رسول فرمایي دغه ستا بچي به ستا او د جهنم په مابینځ کې ډال جوړ سي پرده به جوړه سي د دغه یوې بچی د وجې به الله رب العزت تا د جهنم په اور نه سوځي اشه زه د تعلیم خلاف یم که ته د تعلیم خلاف یې زه د فحاشۍ خلاف یم ته خلاف نه زه د عریانۍ خلاف یم ته خلاف نه او پروپاګنډه دې دا جوړه کړې ده چې علما د انجونو تعلیم نه مني تا څنګه کېدلی سي دا ولې کېدلی سي بیا د الله رسول فرمایي که یو سړی راولاړ سو یوه مینځه باندي لونډي هغه پخوا زمانه کې به دا وې دا یې راواخیستله ویې پالله تربیت یې ور وکوي تعلیم یې ورباندې وکوي ازاد یې کړله بیا یې واده ورسره وکوي نو د الله رسول فرمایي وده ته الله دوګونه اجر چې دی هغه ورکوي نو چې یو سړی پردی لور لویه کې تعلیم و تربیت و ادب ورزده کې پر هغه الله رب العزت دته دوګونه اجر ورکوي نو که خپله حقیقي لور یې هغې ته تعلیم ورزده کې ادب ورزده کې بیا یې واده کې نو ستا څه فکر دی پر هغه بیا څو اجر میلاویږي قطعا په دا خبرو کې مه راځئ بلکل مه راځئ بیا به زه بل تورې درته ووایم عزیزانو پر دې روی زمین باندې هر سړی آزاد دی هر سړی آزاد دی دا موږ ته د جمهوریت تورې ایښول سوی دی هر سړی آزاد دی زه به یو تورې در وښیم چې دغه بارنۍ دنیا کې راواخله یا په ټوله دنیا کې راواخله دا کم چا چې د انجونو تعلیم بند کړی دی وقتي طور راواخله عرضي طور راواخله د لارې د جوړېدو دپاره به څو ورځې دی یو ترتیب مرتیب ورته برابروي دا خلک اوس پر امریکا و کینیډا و اسټرالیا باندې دا کولی سي چې تا ولې نجونې والقانې یو ځای سره کښېنولي نه یې کولی او حق نه لرو نه زه لرم نه ته لرې نه دی لري نه عبل لري نو تا ته دا حق چا درکړي چې ته ما ته خامخا به ستا لور و خور د پردي نارینه سره یو ځای ناست ولې که ستا هغې و ستا د ازادي ده ستا د جمهوریت دی او که پر ما باندې رالی بیا نه ازادي ده نه جمهوریت دی
په دا خبرو به نه سره خطا کوو. څوک اختیار نه لري چې هغه ماته زما د بچی، زما د خور، زما د وطن، دا هر د وطن بچی دا زموږ خور د عزیزانو حق نه لري چې ته ماته لیکه کاشکې چې ته به داسې تعلیم ورکوې. منم تعلیم منم، خو ستا پر طریقه یې نه منم، نور ما و تعلیم سره پرېږده. څنګه بیا نه منم؟ ولې بیا نه منم؟ تعلیم به څنګه نه منم؟ نو لحاظه دا خبرې به د مابین ځواب هېڅ خود مختاره قوم داسې نشته چې هغه دې د بل خبرې پر ځان باندې لاګو کړي چې تا وویل ټیک ده که نه نو کمې وژنې کمې هر څه کوې. بیا روایاتو کې راځي عزیزانو دغه یو اسانه تورې تاسو زده کړئ. په دین و اسلام کې د ښځو پر تعلیم پابندي نشته. زه به یو اسانه مثال درکړم. یو حدیث د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی، یو حدیث د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها دی، یو حدیث د بیبي حفصې رضی الله تعالی عنها دی، بل حدیث چې دی هغه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی. اوس په اسلام کې چې د کم د عایشې صدیقې د حدیث چې کم حیثیت دی، کم مقام دی، کم امتیاز دی، هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم دی. دا نسی کېدلی چونکې دا حدیث د ابوبکر صدیق دی، نارینه دی، او دغه حدیث د عایشې صدیقیه چې زنانه ده، نو لحاظه د صدیق اکبر د حدیث مقام عظمت دا لوی دی، حیثیت دا لوی دی تر هغه چې هغه ښځې بیان کړی دی. په اسلام کې دا خبره نشته. هیڅ دا خبره نشته چې دغه حدیث حضرت عمر فاروق بیان کړی دی، دغه حدیث چې دی هغه بیبي حفصې بیان کړی چې د لور د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک کوروالا ده. موږ وایو چونکې دا حدیث د عمر دی رضی الله عنه، دا د حفصې دی رضی الله تعالی عنها، دا نر دی او دا ښځه ده، نو لحاظه د نر حدیث چې دی هغه اعلی دی، افضل دی. په اسلام کې دا خبرې نشته. که په اسلام کې دا خبرې وای باید چې د ښځو پر احادیثو باندې پابندي وای، باید چې د ښځو پر خبرو باندې پابندي وای، باید د ښځو چې کم دین و اسلام موږ ته رارسولی پر هغه پابندي وای چې یا دا خبره ابوبکر صدیق ولې نه ده کړې، دا حضرت عمر فاروق ولې نه ده کړې. نو معلومه دا سوه د علم په حواله که ابوبکر صدیق دی که عایشه صدیقې ده، د دواړو حدیثونه علی السویه دي، برابر دي. که د حضرت عمر فاروق حدیث دی که د بیبي حفصې حدیث دی، د علی السویه برابر دي، هېڅ په دې کې شک و شبهه نشته. بیا روایاتو کې راځي بیبي عایشه صدیقیه رضی الله تعالی عنها ډېر په طب کې ډېره ماهره وه، طبابت کې ماهره وه ډېره. ورمعلومېدله چې کومه دوا، کم بوټی، کم مطلب یو داسې لاسي دوایي چې موږ د کور بولو، په دا یې ډېر زورور سره خلاص ولو. اښه دا دې چیرې زده کړي وو؟ دا یې څنګه زده کړي وو چې عایشې صدیقیې په طبابت کې مهارت درلودی، نو اښه په احادیثو، په قرآن، په دنیا او په آخرت کې به څومره مهارت درلودی. بیا عجبه خبره دا ده ښځو پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله نارینه خو داسې قرآن زده کړي، حدیث زده کړي، دنیا او د آخرت خبرې واوري، موږ څه وکړو؟ د الله رسول ورته وفرمایل تاسو ځای معلوم کړئ، ورځ معلوم کړئ، وخت معلوم کړئ، زه درځم و تاسو ته به علیحده خپل بیان چې دی هغه کوم، و تاسو ته به علیحده خپل بیان کوم. نو که چیرې د ښځو تعلیم نه وای نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته ویلی وای چې ستاسې خاوندانو، ستاسې زامنو، وروڼې زده کوي، د هغو بیا زده کوئ. نه دا خبرې ورته نه کړله. بیا بیبي عایشه صدیقیه نه ده دا چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک له دې دنیا ولاړی، حاجي صاحب دا هلته کښېنه ورور، دا هلته کښېنه، یخ دی ورور، دا هلته کښېنه. دا موږ ته خو وختي چې یوه ګنټه مخکې راغلي نو یخ وګوره، کیسه وګوره، دی دا ټیم بیا زه خپله د عقل ډېر شوقي نو پتې نه یم خبر ته څنګه یاست. نو د الله رسول یو سړی داسې راغلی ور وختي راځه بله ورځ، ناوخته مه راځه، خلک ستا مزدران نه دي چې ورور. نو خبره دا ده چې عایشه صدیقیه رضی الله تعالی عنها دا چې کله پیغمبر علیه السلام مبارک وفات شو، د دې معمول دا و چې بیا به دا خپله وجره سهار به دروازه خلاصه کړله، نو به عایشه صدیقیه کښېنستله، یوه پرده لګېدلې وه، دا به د باره څه به وفد راتلی، خلک راتلل، طالبان راتلل، د علم حاصلېدو والا به راتلل، سلام د سلام بعد تعارف څوک یم له کومه ځایه راغلی یم، د هغه څخه ما بعد د پردې په اخوا کښېنستې، بیا به ویلې چې یا ام المؤمنین زما د میراث مسله ده، زما د فقه مسله ده،
زما د حدیث مسله ده، زما د پلاني آیات مسله ده. عایشې صدیقې به د سهاره څه تر ماپښینه په دا حجره کې ناسته وه و خلکو ته به یې چی ورکوئ؟ تعلیم ورکوئ. تعلیم ورکوئ. اوس لږ تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو چې عایشه صدیقې خو د ګور جهان پاک دامنه ده. دا زموږ ایمان دی الحمدلله. او صحابه کرام دا د ګرد دنیا د انبیاء څخه علاوه دا پاک دامنه، دا نیک، دا محترم، دا غوره انسانانو. نو چې یو طرف ته عایشه صدیقیه ده، بل طرف ته یو صحابي دی، فرض که هغه حضرت عمر فاروق دی، هغه عبدالله ابن عمر دی، هغه عبدالله ابن عباس دی، پلانی هغه د پردې په آخوا ناست، عایشه صدیقه د پردې په دې خوا ناست. اوس به موږ دا ویلي وای عایشې صدیقې به ویل چې ته نارینه یې، ته پلانی یې، ته پرېده یې، تا ته څنګه زه تورې در وښیم؟ و منم تورې در ښیم، د پردې په آخوا کښېنه، زه به په دې خوا یم. اشه نو دا د نن 1400 کاله مخکې دغه پرده وه، نو نن ته څنګه په ما باندې دا خبرې منې چې ته ستا خور ستا لور به داسې تعلیم ورکوي؟ په خدای دې مې قسم دا زموږ حکومت بلکې ټوله دنیا دې زموږ د تعلیم لارې راته اسانه کړي. لور څه کوي، خور څه کوي؟ کوروالا نه ده، کوروالا په خدای قسم وایي اسکول ته ورواچو. والله دا خپل سپین سرې ادې نه ده، والله دا اسکول له راورولو چې موږ یاره تعلیم حاصل کړو. دا بده خبره ده؟ هیڅ بده خبره نه ده. منګرهان ستا د پروپاګنډې تاب نه لرو. ته به ما ته لار نه راښیې، ما ته الله قرآن را کړی دی، موږ ته محمد رسول الله را کړی دی، موږ ته احادیث را کړی دی. د قرآن و د حدیث و د الله د فرمان مطابق موږ خپل تعلیم حاصلوو. ولې بیا نه حاصلوو؟ او بیا جبه خبره دا ده دا زموږ بچیانې، دا زموږ خویندې لوڼې دا ډېرې معصومې دي عزیزان، دا دومره معصومې دي. هغه ابوالفضل تا مشر یو پروګرام و، په پروګرام کې واجبه خبره کوله. مشر ویلې ولګوره تاسو اندازه ولګوئ، خاوین نسوار کوي، کوروالا د نسوارو سره تعلق نه لري. خاوین راولاړ سي دا توکدان بیا د بي ډېره معافي، دا توکدان د نسوارو ډکي، دا ستا کوروالا صاف سوترا در پرینځي. ولې؟ ول زه خو والله قدر وکم چې پښتونخوا را پرېږدي، دا زنانه څه پکې وایي منې؟ بیا مشر واجبه خبره وکړه، اسې په ظاهره مذاق دی لیکن په حقیقت کې ډېره درنه خبره ده. ویلې ولا د الله رسول فرمایي، قرآن آیات نه دی، د الله رسول فرمایي چې ستا جنت ستا د ادې تر قدمو لاندې دی، د بابا در بریتو لاندې نه دی ویلي. صحیح دا ګپه ده، د بابا تر قدمو د بریتو لاندې نه دی ویلي، د ادې تر قدمو لاندې ویلي دي. بیا ویل ته تاسو اندازه ولګوئ، یو بابا دی بل ادې دی، بابا ډېر وفادار دی که ادې؟ یو خاوین دی بل کور والا ده، خاوین ډېر وفادار دی که کور والا؟ یو خور د بل ورور دی، تاسو اندازه ولګوئ ورور ډېر وفادار دی که خور؟ یو زوی دی بل لور د اندازه ولګوئ لور ډېر وفاداره ده که زوی؟ په دې خبرو زموږ یقین دی. بیا به زه څنګه راولاړېږم چې دا خپله لور دا خپله خور به زه په جهالت کې پرېږدم؟ سبا به دا ودېږي، بیا به بچاني، بیا به کوري، بیا به اولاد وي. اشنو چې یوه زنانه تعلیم نه لري، د هغه د اولاد پرورش تو پالنګه به څنګه وي؟ او کومه زنانه تعلیم لري د هغه پرورش به څنګه کوي؟ کم سے کم دومره خو چې زده کړي چې دا دوايي د په کور کې پرته ده، د یوې میاشتې څخه د دې ایکسپیري چې دغه ډیټ پر لیکلی، تاریخ پر لیکلی دی. یوه هغه زنانه تعلیم یې نه دی کړی، راولاړه شو په دا خبره ده د تبې دوايي ده، قرار یې کښني بچي ته ورکړه، هغه 4 میاشتې تېرې سوي ایکسپیر وله. ستا څه فکر دی دا دوا به یې جوړ کړي که بیا نور پسې خراب کړي؟ نو اوس کې تعلیم کړی وای نو نور یې نه پسې خرابوي. د تعلیم دا به دا 2 مثاله مې درکړو، یو هغه د سلایي مې درکوي، یو مې دا مثال درکوي. نو موږ د زنانو د تعلیم قائل یو د قرآن او د حدیث په روشني کې، د دنیا د تعلیم منم تعلیم، خو ستا د طریقې زه خلاف یم، پر هغه طریقه یې موږ نه کوو. که خوا بدوئ، که ډوډۍ را باندې بندوئ، که بمبار را باندې کوئ، که مې وژنې، هر څه چې را باندې کوئ د هغه خبرې موږ پابنده نه یو. موږ د هغه لوی رب توکل اخیستی دی، کلمه مې پر هغه لوی رب ویلې ده او کلمه مې پر محمد رسول الله ویلې ده. او که ته وایه چې زه داسې یم، بیا نو زما خدای هغه اللهونه دی، زما خدای نو بیا ته یې که تا ما ته څه ویلې زه به هغسې کوم، دا به نه کوو. بیا روایتو کې راځي امام مالک صاحب رحمه الله ډېر زورور انتیکه دا زموږ دی په 4 امامانو کې دی، په مدینه شریفه کې اوسېدی. د ده بچی عالمه وه،
بچی عالم نو د به طالبانو ته سبق وایي دا د لور چې دا هغه به د پردې په اخوا ناسته وه امام مالک صاحب رحمه الله به حدیث وایي نو پام به وخوا بله خواته په حدیث کې به غلطي راله په توره کې به غلطي راله دی به دا ټیبل وټکوئ په خوله یې غږ نه کوي ټیبل به وټکوئ خبر به ورکوئ چې دا توری داسې نه دی بیا به زوی تېرېدی ول تاسو وګورئ زما بچي دغه د ناسته د ما ته حدیث راښیي او زما بچی هغه دی د باندې دغسې ګرځي او راګرځي موږ د علم قایله نه یو قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دا کله برابر راتللی سي طلب العلم فریضة على كل مسلم طلب العلم واجب على كل مسلم عید الله رسول مشته الله رسوله بس نورې خبرې نه پکې ځایېږي خامخا به تعلیم کوو په خپلو بچیانو به یې کوو حتی زه د خپلو بچیانو په حواله دا وایم زه به علیحده راولاړېږم یو ټیچره یو ماشټره یو استاذه به نسم کور ته به راځي پخوا پر اسکول باندې 2000 روپۍ خرچه راتلله پروا نه لري د خپل عزت د وجې به 10,000 روپۍ ودې ټیچرې ته ورکوم چې زما بچیانو ته سبق وایه زما لورو ته سبق وایه دا زما یقین دی او دا به کوم خامخا به کوم دا زما د لور پر ما حق دی زما د بچي پر ما حق دی نو که دا حق زه ادا نه کړم دا شی ونه کړم نو د حیوانانو د بچیانو د پیدا کېدو د انسانانو د بچیانو د پیدا کېدو څه فرق دی هغه هم بچی راوړی دی بچی راوړی دی نو د انسانیت او د حیوانیت په مابینځ کې فرق دا دی انسان چې بچی الله ورکوي د تعلیم پر لارې برابر کوي حیوان ته الله بچی ورکوي بس پاته سلو خوراک او چشاک او دا خاص خبره نه ده خدای دې وکړي په خبره سره خلاصوي دا خبره ختمه شوه